بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف اتلسم درس دی. په نن درس کې به مونږ وایو باب اول صرف کبیر. باب اول صرف کبیر. صرف کبیر یعنی صرف گردان ته وي، کبیر غټ ته وي. یعنی د یوې صیغې به مونږ پوره گردان کو، پوره گردان چې څو صیغې وي هغه به ترې جوړو. اسم فاعل، نو د اسم فاعل چې کوم کار کولو والا دی نو د هغه باس پکو. او ثلاثي مجرد ابوابونه پکو. ثلاثي چې درې حروف اصلي پکې وي، او مجرد معنا چې بالکل صرف درې حروف وي، د زائد حروفونه خالی وي. صحیح چې په د فاعل لام کلمې په ځای باندې حروف علت هم نه وي، همزه هم نه وي، او د یو جنس دوه حروف هم نه وي، هغې ته صحیح وایي. اسباب فعل یفعلو، د فعل یفعلو یا د ضرب یضرب باب نه دا د دې دغه اسم فاعل به وایو دي. نو صيغه دلته موږ لیکلې ده واحد مذکر اسم فاعل، یو کس وخلو والا یو کس، یا مدد کولو والا یو کس، یا کلاوولو والا یو کس، یا یعنی یو کس چې کم کار کوي نو هغه ته واحد مذکر اسم فاعل وایي. او سړی د اسم فاعل دی. نو د ضاربون معنا ده یو وخونکی سړی، یا یو وخلو والا سړی، یو وخلو والا، وخل کولو والا. چې یو کس چې کوم وخل کوي نو هغه ته ضارب وایي. ضارب وخلو والا یو سړی، یو وخلو والا سړی، یو وخل والا سړی، یا یو وخل کوونکی سړی، یو وخل کوونکی سړی، یا یو وخل والا سړی. تسنیه مذکر اسم فاعل، تسنیه مذکر اسم فاعل. عمده ضاربون په اخره کې اني ولګوا. ضاربانی، ضارب معنا ده یو وخل والا سړی، او ضاربانی معنا ده دو وخل والا سړی. ساجد معنا ده یو سجده کوونکی سړی، او ساجدانی دو سجده کوونکی سړی. او فاتح معنا ده یو کلاوول والا سړی، فاتحانی دو کلاوول والا سړی. د قشان دی حامد معنا ده یو تعریف کوونکی سړی، حامدانی دو تعریف کوونکی سړی. ناصر معنا ده یو مدد کوونکی سړی، ناصرانی دو مدد کوونکی سړی. نو دا ضاربانی، ناصرانی، فاتحانی دغه دا تسنیه ده. نو دوا وخونکی یا وخلو والا سړی، دو وخلو والا سړی. ٹھیک شو؟ ضارب یو وخلو والا سړی، ضاربانی دو وخلو والا سړی. او جمع مذکر اسم فاعل، جمع مذکر اسم فاعل ضاربون ډیر وخلو والا سړی، یا ټول وخلو والا سړی. ډیر یا ټول دوانه معنی کولای شي. ډیر وخلو والا سړی، ډیر وخلو والا سړی. ضاربون ډیر وخلو والا سړی. ساجدون ډیر سجده کوونکی سړی. تائبون ډیر توبه کوونکی سړی. حامدون ډیر تعریف کوونکی سړی. ناصرون ډیر مدد کوونکی سړی. نو دا ضاربون، ضاربانی، ضاربون، ضاربون، ضاربانی، ضاربون دا د اسم فاعل د فاعلون په وزن دی. ضاربون فاعلون، ضاربون فاعلون په وزن دی. ٹھیک شو؟ حاجی بیا خو دا خو جمع مذکر اسم فاعل پورې شو. اوس بل دی جمع مذکر مکسر اسم فاعل. دام د جمع مذکر دی. دا ضاربون هم جمع مذکر دی. او دا دې خوا چې دا نور ډېرې صیغې مې لیکلي دا هم د جمع مذکر دی. خو دا بره چې دی ضاربون دا جمع مذکر سالم دی. او دا ښکته مې چې لیکلي دا جمع مذکر مکسر اسم فاعل دی. مکسر. نو ګورئ دا د ضاربون معنی د ډېر وخلو والا سړي، د ضربتون معنی د ډېر وخلو والا سړي، د ضرابن معنی د ډېر وخلو والا سړي، ضربن معنی د ډېر وخلو والا سړي، ضربن معنی د ډېر وخلو والا سړي، ضرباء معنی د ډېر وخلو والا سړي، ضربانن معنی د ډېر وخلو والا سړي، زرابن معنی د ډېر وخلو والا سړي، ضروبن معنی د ډېر وخلو والا سړي، ازرابن معنی د ډېر وخلو والا سړي. نو دا ټول صيغې دا د جمع مذکر مکسر اسم فاعل دی. دا د مکسر دی. دې کې د واحد صيغه هغه د هغې تکثیر کېږي، هغه پکې ماتېږي. کسر معنی ده ماتېدل، او جمع مکسر معنی ده چې د واحد کومه صيغه ده که نه. ګورئ دا ضاربون دا واحد صيغه ده. نو د دې نه مونږ چې کله تسنیه جوړوله که نه، نو د تسنیه جوړېدو کې دا ضاد، الف، را او با دا په خپل ځای باندې دي. صرف دا تنوین هم زبر که او آنم ورسره ولګول. آنم. نو ګورئ دا ضاد په واحد صيغه کې مو ګورئ
په واحد صيغه کې ضاربون دا ضاد 1 نمبر باندې دی دا الف په 2 نمبر باندې دی دا را په 3 نمبر باندې دی او دا با په 4 نمبر باندې دی ٹھیک شو نو د واحد صيغه کې چې کله عمده سلور وانه حروف په خپل ترتیب باندې عمده قشان په خپل ځای باندې وي په 1 نمبر ځای باندې ضاد دی په 2 نمبر الف دی په 3 نمبر باندې را ده په 4 نمبر باندې با ده صرف اوس په دې عمده حروف په خپل ځای باندې صرف اني به ور سره ولګي اني نو دا تسنیه شو او دې سره چې دا وران کې عمده سلور حروف سره صرف واو او نون زبرنا ولګي نو دا جمع مذکر اسم فاعل شو دا جمع مذکر اسم فاعل شو خو چې کله د دنه دا نور جمع جوړیږي دا نور جمع کنه نو دا حروف نه دي دا ضاد الف را با د دې ترتیب بغډ وټ کیږي یا به دې کې څه کمواله راځي اوس د دنه دا ضرباتون جوړوم ضرباتون نو د دینه به دا الف هم ختم شي 3 نمبر دا 3 نمبر به ختم شي ٹھیک شو او دا 3 نمبر چې په کوم ځای وا هغه په 2 نمبر راشي او دا 4 نمبر چې په کوم ځای وا هغه په 3 نمبر راشي نو ضربه او ګول تا ور سره ولګي ضرباتون نو وګورئ دا واحد هغه چې کوم ترتیب وکنه ضاد الف را او با نو اوس هغه نه دا الف قوتو نو هغه د واحد صيغه ماته شو نو ځکه ورته مکسر وای مکسر د کسر نه وته دی د کسر نه جوړ شوی کسر معنی د ماتول نو دا مکسر معنی د چیرې د دې کې د واحد صيغې نم چې کله جمع جوړول نو د واحد صيغه ماته شوی و ٹھیک شو نو ګورئ دا ضربتون دا جمع مکسر ده اسم فاعل ده ضراب جمع مکسر اسم فاعل ضرب جمع مکسر اسم فاعل ضرب جمع مکسر اسم فاعل ضرباء جمع مکسر اسم فاعل ضربان جمع مکسر اسم فاعل ضراب جمع مکسر اسم فاعل ضروب جمع مکسر اسم فاعل اضراب جمع مکسر اسم فاعل د دې ټولو صيغې چې راکم جمع مکسر دي نو د دې ټولو معنی ده ډیر وخلو والا سړي ډیر وخلو والا سړي چې کومه د جمع د دې ته جمع مذکر سالم اسم فاعل وای اسم فاعل او دا چې کومه ده د خو د حقیقت نور چې کومه جوړ کړي نو دې ته وای جمع مذکر مکسر اسم فاعل دام جمع مذکر ده خدا سالم ده چې د واحد صيغه پکې صحیح سالم ده ګورئ ضاد الف را با دا سلور د واحد صيغې دي او دا سلور د واحد حروف دي د واحد صيغې حروف دي صرف دا واو او الف ورسره زیات شوی دي نور هغه چې واحد کې په کم ترتیب دي نو په تسنیه کې په هغه ترتیب دي په جمع کې په هغه ترتیب باندې دي په تسنیه کې ورسره صرف الف او نون زیات شوی او په جمع کې ورسره صرف واو نون زیات شوی خو په جمع مکسر کې نه جمع مکسر کې په جمع مکسر کې بیا د دې دا ترتیب مات شوی ضاد الف را با دا ختم شوی دي نه د دې نه دا الف اوخکلې شوی په اوله صيغه کې په دې دویمه کې دا الف ختم دي نو دا را پکې بیا مشدد شوی زبر ورکړي او الف په 3 نمبر راوسته ضربون کې بیا را مشدد ده او الف ته اوخکلې ضربون کې بیا را ساکن ده او الف ته ختم کړي ضربا او کې بیا را ساکن ده او دا الف ته ختم کړي او اخر کې ورسره الف او حمزه لګولې ضربانون کې بیا دغه ګډ وډ شوی د واحد صيغه پکې ټوله ماته شوی ده نو ځکه ورته وای جمع مذکر مکسر اسم فاعل نو دا خو موږ سره دا صيغه وشوي واحد صيغه ضاربون تسنیه ضاربانی جمع مذکر سالم اسم فاعل ضاربون جمع مذکر مکسر اسم فاعل ضربتون ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب اضراب نو دا ترتیب باندې دا صيغه په دې ترتیب د جمع مذکر مکسر اسم فاعل دا صيغه په یاد باندې یادول غواړي او دا هم ضاربون ضاربانی ضاربون دا خو آسان دي دا هم یاد کې په دې ترتیب او بیا ورله دا صيغه دا ټول صيغو یو معنی ده د دې ضربتون ضربون 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 ضرباء ضربان ضراب ضروب اضراب د دې ټول هر یوې صيغه معنی ده ډیر وخت والا سړي ٹھیک شو خلی اوس راځو مؤنث ته صيغه واحد مؤنث اسم فاعل صيغه واحد مؤنث اسم فاعل ادا مذکر هغه ضاربون چې دی ضاربون د اخیری حرف باندې به زبر ولګي دا تنوین به ختم کړو ګول تا ور سره ولګو دا مؤنث شو نو ضاربون ضاربتون معنی ده یو وخلو والا خزا یو وخلو والا
یعنی یو وخونکې ښځه، یو وخل کولو والا ښځه، یو وخلو والا ښځه، یو وخل کولو والا ښځه، یو وخل کولو والا ښځه. او تسنیه صيغه تسنیه مؤنث اسم فاعل ضاربه، دا ضاربتون دی، ضاربتون دا به صرف د ګول تا به اوږده تا کې او آنی به ورسره ولګي، ضاربه تانی، ضاربه تانی. د مذکر هغې کې صرف ضاربانې دی او د مؤنث هغې کې ضاربتانې دی، دې کې دا تا مراشي تانی، هغه آنی دی، دا تانی دی، د مذکر هغه آنی او د مؤنث هغه تانی دی. ضاربانې ضاربتانې، نو د ضاربتانې معنی ده دوه وخلو والا ښځې یا دوه وخل کولو والا ښځې، دواړه معنی کولی شي. جمع صيغه جمع مؤنث، صيغه جمع مؤنث اسم فاعل ضارباتن، ضارباتن دا ضارباتن معنی ده ډیر وخلو والا، ډیر وخلو والا ښځې، یعنی ډیر وخل کولو والا ښځې. ٹھیک شو؟ اوس ورپسې دی صيغه جمع مؤنث، صيغه جمع مؤنث دا صيغه جمع مؤنث اسم فاعل وه، نو دغه ته سالم وایي، جمع مؤنث سالم ورته وایي. او دا ښکته دی صيغه جمع مؤنث مکسر اسم فاعل، نو دا زواربو دی، دا د منتهى الجموع په وزن باندې دی. زواربو، زواربو معنی ده ډېرې وخلو والا ښځې، د ضارباتو معنی هم د ډېرو وخلو والا ښځې، او د زواربو معنی هم د ډېر وخلو والا، ډېرې وخلو والا ښځې، ډېرې وخلو والا ښځې. ٹھیک شو؟ بیا ورپسې دی په دې کې بیا راوستی دی صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل، صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل زویربو، زویربو، زویربو. دا زویربو چې دی که نه دا دغه صيغه ده، د مصغر صيغه ده، مصغر یو مکبر وي. دا اوس دا زواربو مکبر ده، ضارباتونه مکبر ده. زویرب معنی ده د ورکوټوالي یا د لږوالي معنی پکې ورکوي. نو زویرب معنی ده لږ وخلو والا سړی، لږ وخلو والا، لږ وخلو والا سړي، یعنی لږ وخل کولو والا، لږ وخل کولو والا. دا باره چې و دغه کې ډېر وخل کولو والا و، هغه بس عام وخل کولو والا و. او په صيغه د مصغر صيغه چې ده مصغر، نو هغې کې کار لږ شوی وي، ورکوټی کار شوی وي، لږ کار شوی وي، نو لږ وهلو والا سړي، یعنی ډېر سړي دي خو کار یې لږ کړی دی. لږ ډېر وخلو والا سړي، یعنی ډېر سړي لږ وخلو والا، چې وخل لږ کوي، لږ وهل کوي، ډېر وهل نه کوي، او سړي ډېر دي. ها، او بیا دا صيغه جمع مؤنث مکسر، صيغه جمع مؤنث مکسر مصغر اسم فاعل زویربتون، زویربتون معنی ده یعنی لږې وخلو والا ډېرې ښځې، وخل لږ کوي خو ښځې ډېرې دي، نو دا هم د مصغر صيغه ده، لږ وخلو والا ډېرې ښځې. نو دا پکې بیا د مصغر صيغې امرالي. نو دا زمونږه باب اول صرف کبیر اسم فاعل ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل یفعلو. د دغې نه د اسم فاعل باسو شو، دا بره چې دی دا د مذکر دی، بیا د دې کرښې نه ښکته چې دی دا بیا د مؤنث دی. نو په دې مؤنث دی صیغه کې، په دې مؤنث دی ګردان کې بیا یو صیغه پکې د جمع مذکر مکسر مصغر اسم فاعل راغلی ده. دا پکې ده جمع مذکر مکسر مصغر اسم فاعل. ٹھیک شو دي؟ او دا بله چې دا ښکته دا هم د مصغر صیغه ده، اسم فاعل ده او جمع مکسر ده او د مؤنث ده. زویربون ډېرې ښځې دي خو لږ وخل کوي، لږ وخل والا دي، نو دا هم د جمع صیغه ده. نو دا موږ سره د اسم فاعل باسو. انشاءالله راتلونکي درس کې به بیا د اسم مفعول باس کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.